أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللہ پاک دے انسان پیدا کرے دے خالص د خپل بندگی او د عبادت لپاره پیدا کړي انسان دې لنه دې پیدا کړي چې تبا خوري اوس کې او بیا به مړ شي دا خو حیوانات دي دا خو سپین خوراک کوي دا خو خرم خوراک کوي د چا د خوراک یو طریقه ده د چا د خوراک بل طریقه ده نو دې انسان نه دې پیدا کړي انسان چې الله پیدا کړي دې د پاره پیدا کو او یواز انسان نه پیریان هم قرآن شریف کې الله فرمایي انسان او پیریان دواړو مې عبادت ته پیدا کړی دي چې دې زما بندګي او مال عبادت وکړي یعنی فرشتو چې کله آدم علیه السلام الله پیدا کو او فرشتو سره مشوره وکړه نو فرشتي ورته سوي فرشتي ورته صفاوي رب العالمین ته چې الله مونږ خو ستا تسبیح هم وایو نحن نسبح بحمدك ونقدس لك من قصتا تسبیح وایو سبحان الله وایو قدوس وایو بس دا کافی ده کنه رب العالمین وینا زبدا سے انسان پیدا کوم چې هغه باندې بددا عبادت لازم کوم په دې طریقه کې او که جنت باور کوم او کې اونکه دوزخ باور د فرشتي عبادت خدا سره لکه مونږ چې ساګانې دا غي عبادت خدای لکه مونږ چې سترګه راپو اگا خدا اللہ دا طرف نہ پاگوی عبادت لازم و ملزوم نہ دے او دام نہ رکاوی عبادتو کی خدای با جنتو ورکی او کیو نکنو خدای با دوزخ ورکی دا خونشتا زمون دے عبادت سر ادا یو ٹکی او تاڑا چک دے بنی آدم دے انس و جنت انسان و پیری زم عبادت و بندگی اکلا نو اگا خوشالے بونکوم ما لا عین رأت ولا وزن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې هغه نه وګورېدلې دي نه یو سترګې لیدلې دي او نه د چا په زړه کې تېرې دي او که چېرته زما بندګي او نه کړه د بل چا بندګي وکړه او په دنیا کې زما عبادت او نه کړه نو داسې سزاګانې به ورکوم داسې سزاګانې چې د انسان په خواب او خیال کې هم دا سزا نشي تېرېدی ورونو بندګي د الله وکړئ عبادت د الله وکړئ اللہ تزان نجدے کے دغا دنیا دے عبادت دے دے قبر کے بیا عبادت نشکول قبر کے بیا مز نشکول بعض خلق لبا قبر کے خود توفیق ورکی لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویچے معراج تتلم نو موسیٰ علیہ السلام میں پا قبر کیولی دیو سولی من دیکھاو او زمون علماء لکی زمون عالمان وی بعد انسان چې په دنیا کې څه عمل کوي نو خدای پاک په آخرت او په قبر کې دا هغه عمل جاری ورته ساتي بعض خلکو څه لازم نه ده یو خبره مې ذهن دراله یو ډېر لوی عالم مو د قرآن شریف قاری او د قرآن شریف مفسر او قرآن شریف به لوستو نو چا په خوب کې ولید وی الله د سره سوکل وی دا الله را می دا سوال په دنیا کې مکړی او چې سمړ شم او مې دا الله نه دا سوال وکړ فرشتو راته سپوسونه وکړل امې ټیکل وی الله وی اوس سخ وخت دی مې الله یو درخواست کوم کا قبله ما ته دا توفیق راکړه چې د قرآن شریف تلاوت شروع دا مې په دنیا کې مرمان او دا مې په قبر کې مرمان دا توفیق راکړه چې د قرآن شریف تلاوت شروع کوم نو ما د قرآن شریف تلاوت شروع کړی وی ته خو بوزګارې تلاوت څومره کې وی دلته ستړی کېدل نشته دلته وږي کېدل نشته دلته نار نشته ما له خدای جنت را کړی دی په قبر کې او یو شان د قرآن شریف تلاوت کوم وی څومره به دې کړي وی دا یو زرو کرتونه مې زیات ختمونه کړي نو دا سړی ورته حیران شو وی دا خدای بنده تا ته به څوک در رسیږي دومره ختمونه څوک کولی شي او ته سوی او ته وی وی کتا په دنیا کې صرف قل هو الله احد صورت ہوئے یا یو آیت د قرآن شریف تلاوت په دنیا کې نو الله په تعالی دومره اجر درکې چې زما په دې او یو زرو ختمونو دومره اجر نشته
ځکه چې دلته زه کوم اخرت کې ثواب نشته دا خواصې زما خوښه و الله ته مې سوال وکړو الله وې کوه نو ما شروع کو نو د ثواب ځای خو قبر نه دی د ثواب ځای خو آخرت نه دی د ثواب ځای خو جنت نه دی هغه خو د دې ثوابونو نتیجه او انعام بالته بلاوي د ثواب ځای خو دنیا ده رونو دغه دنیا د عمل ځای دی که دلته د عمل وکړو باس کامیاب شوې او که دلته د عمل ونه کړو ناکام رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره لوی شخصیت یعنی د امت سفارش بکئی زما استا سفارش بکئی د گناہگار امت سفارش بکئی شفاعتی لأهل الكبائر من امتی رسول اللہ مبارک فرمائی کہ زبا قطو گناہونو والا لسفارش کو واننا قطو والا سمر الوی مرتبہ لری او احادیثو کے رضی دا قرآن دا نصوص و لیترون معلومی گی کہ رسول اللہ مبارک بسفارش کی داغا بسفارش بخلق جنت رضی او سردار دی دا قیامت پر دا پیغمبرانو بیابم رسول اللہ مبارک سونے عبادت کا عائشہ بی بی فرمائی بی دا شبیب ولعنو اللہ تبی جلل ولی جوفی عزیز کا عزیز المرجل وی دی سینے بیدا سے قرار کو لکا کٹوے چی جوشی گیا و قرار کے ولعن باو دا خپی بے اوپر سے دی حتی تورمت قدماہ وفی روایت تفطورت قدماہ دا خپی مبارک بے اوپر سے دی او دا لان دی پوند بے اچھاو دی دمرا اوبت قیام بے گا دے بات نو سیب عائشہ بی بی وتسوئی وید اللہ رسول دا سکے قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تا تقو اللہ مخی رستا سماف کردی دی تو خود گنانا محفوظی معصومے تو دا دمر تکلیف پزان والے تیرے دا دمر اگت قیام و تلاوتون پمانزکی والے کے حضور پاک سو ماشاءاللہ افلا اکون عبدا شکورا کہ خدای دون احسان ما سرو کو کہ مال پیغمبری راکلا دون احسانیو کو کہ مخ کی رست ارسی راتا ماف کرد نو دا دی رب شکریہ والے ادا نکر او شکریہ دے عبادت تے قصق دی دمارونو کلدیر خپشم زیم خدای پاک مونگ لسر آنا کرد مونگ لخدای انسانیت انسانانے پیدا کریو قسم دی دا انسانیت دا خدای دوی نعمت بیا خدای مسلمانان پیدا کری او بیا د یو عظیم پیغمبر امتیان او عظیم کتاب قرآن شریف باندې زمون ایمان سترګې روغې پوزه صحیح خلب دې دارا پلاسونو روغ په شکل خپل بچی خدای راکړل چاته محتاج من خدای نکړو سره دې مون الله یاد نه وکړ چې د خدای شکر خوا ادا پیغمبر مبارک شکر ادا کوي او مون شکر نه ادا کوي چې موږ د خدای شکر ادا کړو او ګوره یاد ساته لئن شکرتم لازیدنکم قرآن کې الله وایي کله ما شکر ادا ک نور به دل زیات او لئن کفرتم کله ما ناشکری موکړه ان عذابی لشدید وی زما د عذاب نه سخت شی ګوره بیا نشتا نو عبادت څه شی دی الله په خوشاليږي عبادت څه شی دی د الله د نعمتونو شکریا ده عبادت څه شی دی بنده په الله ته نږدې کېږي زمارو عبادت کی کم خوند دے خو افسوس دا دی چې موږ نه جوړو دبا یو مثال صحابه بس چل صحابه چې با عبادت کو عبادت نو د عبادت یو بل توي رازکر دا یو دو رکعات قرآن باندې وکا ارحنا بها او دممو کا په منځ باندې غیب په منځ د مکیدل مون په سړی کې رمضان کی چې بابوی کوم منځ کا واه واه دا په ماسوتن نه به شروع کړه تر پېشمنی پورې به ولاړو منځونه به کول فرض واجب په نو مستحب منځو او چې سلام به وګرځاو کور ته به منډه کړي نو خادمانو ته به شابه پېشمنی وروړي سوار باندې راځي وان به ورکو لذت به ورکو حضور پاک یو ځل په یو سفر کې په جهاد سفر کې نو ال تک یو ځای کې دماو خیمه خخ شو په یو میدان یو درا و مخامخ د دو غرونو مینس کې اولاره رسول الله صلی الله علیه وسلم پزړه کې دا سوچ راغی چې اسنه په دې دره کې دشمن راشي او په دې دره کې راتګینه او زما په دې مرګرو دغه شو باران نه مرګري زخمی نه
دشمن په دره باندې اٹیک ونه کړي. نو یو دوه صحابه کرام مقرر کړ، بخاري شریف کې راځي، وی تاسو بلار شئ په دې دره کې به زمونږ ډیوټي وکړه نه څوکیداري وکړي. دواړه لاړه دغه درې ته وختل چې د پورې نه څوک رانشي. هغه د رسول الله مبارک سوچ رښتونی و. الحمدلله دا یو صحابي دی بل ته وایي داسې کار وکړه تو دشه څوکۍ ده زه به یې کوم، تو دشه او زه به دلته کې ودرېږم، اسم دې خوا قبله ده، نو قبلې ته به زه مخ کړمه، مونځ به هم کوم او څوکۍ به هم کوم، مونځ به هم کوم او څوکۍ به هم کوم. نو چې زه بیا ستړی شم نیمې ته شپه ورسېږي، نو بیا به زه تا راویښ کړمه، نو ته به په مانځو درېږي، مونځ به هم کې او مخامخ لکه چې سړی دغلته ولاړ وي د لار ورته ښکاري، مونځ به هم کې او څوکۍ به هم کې په مانځه کې. ګوره مونځ سره یې دونه شوق، دومره مینه ده، هغه وی ډېره ښه ده. نو دا یو ملګري په مانځو درېده بل ویده شو، واقعي دشمن را روان. دشمن چې وکتل چې په دې دره کې خو څه سوری راته ښکاري، هلکه څه بوټی دی د هغې سوری دی، کاڼی دی د هغې سوری دی، شپه ده که او که انسان دی. نو د هغه ځای نه یې په غشي غزار وکړ. دې غریب اوس په مانځه ولاړ دی چې غزار یې وکړ، ټس ته د دا خېټه ولګېد، وینې دې روانه شوه. د زر په یو چک غشي وویشته، لګیا دی خپل منځ کې. هغه دویم غشي وویشته چې دویم یې وي دی بیا ولګېد، د زر غشي لرې کړه، هغه یې وغورځاو او بیا خپل منځ کوي. هغه یې ولي او دې غشي لرګی او خپل منځ جاري ساتي. وینې ته وبهېدې، ملګری راویښ شو. یا د خدای بنده چې ړومبې غدار یې در باندې وکړه، نو زه دې ولې نه راویښولمه؟ ماشاءالله په منځ ولاړومه که نه، د الله مونځ مې پرېښې وې، تلاوت مې پرېښې وې، دې ته مینه او دې ته محبت. نو بیا دواړو غشي راواغېښتل، په هغه دښمن یې ګزارونه وکړل. دښمن پوه شو چې دا خو بوټې اونه نه ده او نه کاڼې د انسانان دي، څوکۍ ته ولاړ دي، لښکر لکه چې شته. نو دښمن وتمبېد، دا دې ته محبت ویرو، مینه دې ته مونږ له عبادت خوند نه راکړې. مونږ که سار مانځه کې امام پسې ودرېدو او امام لږ غوندې تلاوت زیات کړي او قرات زیات کړي، رښتیا ووایه تنګېږو که نه تنګېږو. څوک په یو وخت پشي او څوک په بله پشي، څوک یوې اوږې ته داسې کېږي او څوک بلې اوږې ته داسې کېږي. او پړه کې وایي چې دا ملا صاحب اوس ته دې مری نه راونیسم، او چې سلام وګرځئ استاد جي چته پکې تللی وی، ابل پکې وي نو استاد جي نه جوړر سیر شوي و، خیال یې نو دا زموږ تراویح مونږ چا پسې کوو؟ تراویح خو مونځ دی که عبادت دی که نه، چې الله خوشحاله شي. مونږ تراویح په کوم ملا پسې کوو؟ په هغه ملا پسې کوو چې کومې په یو 12 منټو کې 10 والا ورکړي. ما خو تاسو ته په رمضان کې میروس هم ویم چې کم عالم او کم امام تراویح زر زر کوي او ځان ته خلاصوي، بلکل چې تراویح ورپسې دا خو مونځ دې نه خو به ځان نه خلاصوي. دغه مونځ چې راته ته ځان خلاصوي، دا خو ته ټوکې کې خندا کې. او رسول الله مبارک فرمایي چې دا مونځ الله ته کېږي. دا مونځ چې دا مونږ ډز د ډز د ډز د ډز د غر غره مې کړي او ځان ته خلاصو، عبادت د عبادت په شکل نه کو. نو الله فرشتو ته وی دا مې نه دی پکار، دا دی بنده له په دا مخ ته پاسه واپس ورولې. عبادت بندګۍ دی. یو سړی راغی دلته کې، یو افسر ته ودرېده، وی دغسې په اطمینان هغه افسر خوشحاله شي چې دا سړی خو زما ډېر خیال ساتي، زما قدر کوي او په عاجزۍ ماته ولاړ. او کنه یو سړی افسر ته راشي او برید تاسې په برید و ګوتې هم داسې وی بس او مټې هم ورته والي او راتلو سره داسې اوږې هم وویروئ او مخامخ نیغ کښېني ودرېږي نیغه او هغه ته وایي تاسو هغه نیک به وایي چې خدایه دا بشیر جان اوچت کړم او د پاسه یې پرې وروغورځوم، دې اوچت کړمه دا بلا او د پاسه یې پرې وروغورځومه چې چپړاخ یې کړمه. خدای دې بې خوباسه د خبرې دا طریقه د راتلو دا طریقه. نو چې یو افسر سره ته داسې نه شې کولی، رب العالمین سره ولې موږ دا شی کوو؟ عبادت وکړئ، بندګي وکړئ الله ته، زاري وکړئ الله ته، ښکلې عبادت وکړئ رب العالمین ته.
مزیدار رسول الله مبارک کوي، صحابه کرام کوي، او عبادت خو ډېر لوی شی دی. جو مثال درکوم، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ډېر لوی سړی و، ډېر لوی سړی د رسول الله مبارک د احادیثو حافظ و. یو ځای کې شپږ راځي، بل ځای کې لس، د لسو لکو احادیثو مرفوعو موقوفو مقطوعو حافظ و، لسو لکو، او د قرآن شریف هم حافظ. ډېر نیک سړی و صاحب، ډېر نیک سړی. نو هغه به د شپې د الله تعالی حضور کې ولاړ او منځونه به یو لور و د ده په ګاونډ کې اوسېده. هغه لور یو عالم په خوب کې ولید. وی لور کاکا الله د سره څو کړل؟ وی ته نه ګورې جنت کې ګرځو؟ وی جنت خدای درکړ. وی جنت نه د احمد ابن حنبل ګاونډي یې کړم، دیوال شریف هغه سره په کور کې، دنیا کې هم د هغه ګاونډي او په جنت کې هم خدای د هغه ګاونډي کړم. د عالم چې راویښ شو د لور ښځې لا ورغله. وی زه حیران په دې کې احمد ابن حنبل له خدای مرتبه ورکړې ده. کومه مرتبه خبرې؟ د قرآن شریف د مخه هغه لږوال خوړلی. یو ظالم بادشاه د قرآن شریف په یو مسله کې په درو والی او بېهوشه شوی. نو چې کله الله ته ور مخامخ شو، یحیی ابن اقسم د ده شاګرد دی او د امام ترمذي استاد دی، لوی محدث دی. هغه په خوب کې ولید. وی احمد ابن حنبل الله سره څو کړل؟ وی چې الله ته مخامخ شم راپېدل چې خدای ته ما سره څه کوي؟ وی الله راته وفرمایل چې احمده چې ونه یېرېږې، فکر مه کوه، تا په دنیا کې زما د قرآن شریف د مخه تکلیف تیر کړی دی او وهل دې خوړلی دي. نو داسې یو انعام در کوم چې ما بغیر د پیغمبر نه دا انعام بل چاله نه دی ورکړی. هغه څه انعام دی؟ وی احمد اوسه پورې چې ما سره چام خبرې کړې دي نو د پردې نه پورې غاړه یې کړې دي، او تا ته دا پردې لرکوم زما د مخ ته نیغ نیغ وګوره. وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره. مخونه به د قیامت پر ورځ خوشحالي خپل رب ته وګوري. او د الله لیدل د دنیا په لیدلو مه قیاس کوئ. مونږ به ټول انشاءالله د خپل رب سره ملاقات کوو، مونږ به وینو انشاءالله. احمد د دغې پایې سړی او لور کاکاوي د هغه ګاونډي په جنت کې، او خدای وبخله. د عالم صاحب راغی او د لور ښځې ته یې ور وډبه. څوک یې؟ یاره زه پلان کې مولوي صاحب یم. یو تپوس کوم وی څه؟ وی ستا د خاوند څه عمل کړی دی؟ ما ته وښایه شاباس. هغه وپسخېد چې دا عمل زه وسم. ما په خوب کې ولید، وی جنت کې ما او د احمد ابن حنبل ګاونډي په جنت کې څه عمل یې کړی دی؟ وی هغه خو څه خاص عمل نه دی کړی. وی دا کیدی نه شي، یو عمل به یې کړی، خامخا به یو عمل کړی. یاره وی داسې څه خاص عمل خو یې نه دی کړی. نه وی ته سوچو که ما ته ووایه. وی ښه نو ته به ووایې. مونځ به یې خپل کوو پوره. وی زما مونځ خو مړي ټول خلک. وی ښه یو کار به یې کوو. وی ماسخوتن مونږ به بره په چت باندې وده کېدو په کوټې په سر، او احمد ابن حنبل به هم د خپلې کوټې په سر ولاړو او په مصله به یې مونځونه کړو. وی زما دا خاوند چې به راغی ته به یو سوړه سویلې وکړو، دی به کټ کې پرېوت، او چې دی به کله ویښېده په ډډه به اوړېده نو ده به دا یو ټکې وی چې یا الله څومره خوند کوي چې د احمد ابن حنبل مانځه ته ولاړ. الله غریب یې بچي دې راکړي، ټوله ورځ سټک او دغه ووامه پل کوه، ټوله ورځ مټې مې خوږېږي چې ماسخوتن راشه، که نه کوم په جوله څوک مټې مې خوږېږي الله، او سټک مې والي ستړی م الله. که دا نه وې نو ما به اوس د دې احمد ابن حنبل په شان عبادت به ما کړی، دغسې عبادت به مې کړی وی. ارمان چې نشم کولی نو چې ماسخوتن مونځ وکړم کټ ته پرېوځم د لقېدو نه یم ستړی م. صرف او صرف د احمد ابن حنبل د عبادت په ارمان مړ شوی دی، نو جنت کې خدای د احمد ابن حنبل ګاونډي وګرځي. نو چې ته په خپل عمل وکې نیک او منځ وکې او نیک اعمال وکې نو الله به اجر درکوي که به نه درکوي. په سختي په عبادت خدای خوشحاله
او چې نه کې الله خفه کېږي. نن لوی غم موبایل او نیټ دی. نیټ خلک یې د عبادت دی ټول ورځ دا خلک موبایل لو باسي او څوک فیسبوک او څوک نیټ او یقین کوه چې ټول دروغ دي. ټول دروغ رښتیا پکې نشته. دجالي فتنه ده او زمونږ په دې وطن کې راغلې ده او کومو خلکو چې رېستې ده هغه نه مونږ یې تباه. ما ته بعضې وخت کې دا بیانونه مې خلک اوري خو د بار ملک نه ما سره رابطې کېږي د مسلو تپوسونه بعضې وخت کوي. نو یو هلک راته ټېلیفون وکړه سره مسلې تپوس یې وکړه خبره اوږده وه. ما ته ویې ښه جي داسې کار دی ته څه وخت بیا اوده کېږي یا څه وخت را پاسې ما ته وویل زه تا ته ټېلیفون وکړم. مې ده بچې روزګار یم چا به کوه نه ویل سټور ته نه نوځم. اوس هلته سټور کې په لندن کې چې د نوکر نو ما ته سټور ته چې ننوځم په موبایل پابندي ده هلته تا سره خبرې نشم کولی او ټیم مې پوره دی د سټور د داخلېدو نو خبره اوږده ده بل وخت به سره بیا خبرې وکړم. یعنې انګلینډ او په لندن او په امریکا کې چې کم سړی ډیوټۍ ته ولاړي موبایل باندې استعمالوي کم چې ډرایور د موبایل باندې استعمالوي کم چې ډیوټي کوي د ټریفک پولیس دی او په روډ ولاړ د موبایل باندې استعمالوي کم چې لګیا د خپل کار کوي موبایل باندې استعمالوي. موږ څه کوو افسر سره موبایل چپړاسي سره موبایل ټریفک پولیس سره موبایل طالب سره موبایل مولا سره موبایل امام سره موبایل. پخوا چې به خلکو مونځ وکړه نو قرآن شریفونه به یې راواغېستل او دا جومات به د دې ټپیانو ډک نو قرآن شریف به یې راواغېست څوک یو خوا څوک بل خوا او تلاوت به یې او چې کوم انسان له به په ناظره قرآن شریف نه ورتېده نو دې دیوالونو ته به یې ډډې والې او تسبیح به یې اړولې الله به یې یادو. هلکه ټیک به هم که غلطه یا به تلاوت کو یا به تسبیح اړولې. اوس چې سلام وګرځي نه راغلي چې منډه ووایي منډه کې د موبایل د خاطره او که جومات کې هم ناست دي نو دیوال ته ډډه ولګي نو موبایل نه وباسي او امام صاحب هم قبلې تخفي کي او دې نور دې طرف ته قوم ته مخ کي او ډډه په محراب کې وي هغه خپل موبایل نه وباسي موبایل اړوي. دا حل ټول موبایل ټچ موبایل ښځو سره موبایل سړو سره موبایل جینکو سره موبایل هلک سره موبایل که په کور کې لس کسه دي لس موبایل او که پنځه کسې پنځه موبایل. دا موبایل به تاسو جنت ته بوځي. تبلیغ والا پابندي لګولې تبلیغ والا دا کمال کړی دی چې هغې پابندي لګولې ده. مخکې ډېره پابندي وه دا غټ نوره کوټې موبایل او چې تبلیغ له به چې لیل او سیروزې له هم لاړل وي دا به نه استعمالوي. اوس هلتم خلک استعمال هلتم نشته هغوی پابندي لګولې ده هغې وایي مه کوئ خو زمونږ خلک خلاف ورزي کوي. هغې اوس هم پابندي لګولې ده چې کور سره رابطه مه کوئ بس چې د کور نه راووتې نو تبلیغ څه شی دی الله سره جوړ پیدا کړه بس الله سره جوړ کور سره جوړ مه پیدا یعنې چې سړی چلې له پېښور ته لاړ شي خو د شپې پکې کور ته راتلی شي که نه پابندي له کور ته به نه دې ټولو ورځو کې به الله ته ستا توجه وي لیکن هغې کې نن سبا خلک زمونږ په مدرسو کې موبایل دی. مال یو سړی مفتي صاحب له مې لېږلی مې چې هغه دله مسله حل کړي اما راغې ما ته ویل مفتي صاحب ته خو زه ناست یم او لګیا دی په موبایل کې ګوتې وي ته ورته ووایه چې زما دا مسله حل کړي. وي ما ورته ویې مسله وي کښېنه وی بیا مې ورته چې زما مسله وي کښېنه وی لګیا دی په موبایل کې ګوتې وي په موبایل کې ګوتې وي. مې دا حل دی ښځې دله مخې له راځي بربنډې ښځې بربنډې جینکې بربنډ سړي فلمونه پکې ګورې په موبایل کې الله له به څه جواب ورکړي او ټوله ورځ یو بل سره پې لګیئ دروغ وایي د ګناه خبرې پې کوي او یانو بل څه کوي. خصوصا دا سیاسیان خلک خفه کېږي ما په موبایل به څه چلو کي د یو نه به سر لر کي په دې تصویر نو د هر سر به پې کېږي چاله په د سپي سر باندې کېږي وای خدایا دا سر د علم ځای دی دا چا پیدا کړی دی الله احسن التقویم ښکلی شکل الله پیدا کړی دی او الله وای
دا الله رسول وای چې نور امتونو له شکلونه بدلیدل او زما د امت په زما د مخه شکل الله نه بدلی نو الله خو د پیغمبر دون لحاظ ساتي چې د ګناهګار شکل نه بدلی د دې امت او ظالمت ولا بدلی سر د یو کې ستنه ده بلې تبا خدای له څه جواب ورکړي دا لیډر ډیر خوشو دا ستا پیغمبر دی څه که دا ستا خدای دی خالص د لیډر د لاسه موږ نن څه کوو موږ یو بل پسې کنځلې زه ستا لیډر پسې کنځل ته زما لیډر پسې کنځل زه ستا د لیډر ښځه لور او ته زما د لیډر ښځه لور دا کوم سوچ دی مړه دا څه فکر دی ستا په قبر کې به دا لیډر سملی تا به د مټه دا لیډر نشي جنت ته به دې رسوي څه چلو شو د قوم پیسه ده او د هر چا په حکومت کې به سړک هم جوړېږي او لښتې به هم جوړېږي او سکول به هم جوړېږي او پل به هم جوړېږي دا خو ستاسو وینې سوي دي او ستاسو خولې دي هر څوک چې دا بدله کوي خدای ته مهرباني وکړي د لیډر دپاره دروغ مه وایه د لیډر دپاره چاته کنځل مه کوه د لیډر دپاره چا شکلونه مه بدلوه د لیډر دپاره د چا خور او لور مه کنځئ مه کوئ د الله خیرت مه خرابوئ قبر له به ځئ ګورئ قبر له قبر بیا به څه کوئ یو ځای کې مې تقریر بیان اسف غصه راغله چا راته وایي چې یاره په دې فیسبوک باندې بعضې خلک وایي چې د دې مدرسو داسې او د طالبانو داسې او د بوریانو داسې کنځل کوي زړه مې یو ټکې راغی او ما فورا وویل ما وی چې څوک هم په مدرسو او په ګیرو پټکو او مولیانو پسې کنځل کوي مې قبر یو که نه وی که مخې د قبلې نه ورخاته ته نو زما په مخ لاړې دا خبره مې لړه راغله بیا خفه ومه دا دې څه وویل دا خو نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې دا دې څه وویل خدای بیا مې وی زه دا به زه هم په دې مجلس کې یا بلکې به خلکو ته ویم چې دا ما نه لږه تیزي شوې ده یو سړی راغی مورې یو سړی راغی زموږ د دې ضلع 400 د یو کلي دی خو نوم یې د دنار زموږ د جومات ته هم کله کله مانځه ده همیشه نه راځي خو داسې په څلورو پنځمه جمعه راځي ما ته مولوي صاحب وایي تا هغه خبره وکړه وایي زه ما سره ګوان پراته دي ګوان زموږ کلي کې یو سړی ښخ کړ خو یاره ظالم به وایي ستاسو د مدرسې طالبان هم په جومات کې نه پرېښود کنځل مدرسو پسې ګیرې مړوي دا ګیرې ته بیا جارو وي دې مخ پورې جارو او یې ځان ته کړې ده دا خبرې بیا کولې وایي مړ شو ګاونډي خبره مو کوي زخم کړه باران شوی علاقه خټه وه وایي بل سړی مړ شو 15 ورځې پس یا 10 ورځې پس هر څونه چې دروغجن نه چم په جومات ممبر یې هغه لم قبر کنيسته د دغه سړي له حد پکې وغورځېد وایي چې مو ته وکتل دونه پړسېدلی و دغه سړی دونه چې له حد پې ډک شوی او یقین وکوي چې مخ ته مو وکتل مخ یې د قبلې په ځای ورخاته کړ موږ وایو دنیا ده او پیسه ده او موټر دی ایر کنډیشن دی او مری ده او ابټاباد دی او لاور دی او مزې دي هلته به څه کوې خبر د خدای بندګانو الله خوشحاله سار لبا بیا عمل نینن عمل لے گوری سار لبا بیا بابا جی زمان خدای پاک دیو بخی مولانا شہزادہ صاحب رحمت اللہ علیہ ما بہت تکلوی میرے ستڑی شوی اودشا وی بچے قبر کے میرے خدای خوب نصیب بچے قبر کے میرے خدای خوب نصیب نو من خود دل تم پا منڈو یو دلوڑی نا پتاو په پیسو پسې او په مال او په دولت پسې نو که قبر کې موږ د لوړې نه په دو شو او خوب هم نصیب نه شو سبا کو خسرت دنیا والآخرت دلته هم تباه شو هلته هم تباه شو دلته ځان وکړه چې قبر کې دې خوب نصیب شي دلته الله خوشحاله که ګرمي برداشت که چې قبر کې خدای دتا په لحد کې یخ د جنت یخ هواګانې دلته لکتان نار نور که چې په قبر کې خدای د جنت خوراکونه دله درکړي عبادت الله برکت تلاوت به کوئ د قرآن شریف نفل کوئ د خدای پاک دپاره تلاوت کوئ درود شریف وایئ ذکر کوئ تسبیح څه کړئ تسبیح ځای موبایل نیولې
هر چا سره په جیب کې تسبیح پرتې وي موږ له بډې خلک راغلل جیب جوړه تسبیح نشته بابا جی به سره زموږ بلا تسبیح پرتې وي یو جوړه تسبیح هم دا وانه قسم په خدای که څوک تسبیح تاسو تسبیح څوک دې یو سړی یو دلته اوس مړ دی دا مشره دې پیژنې زبراتم دې بدرقیر جمعه ته منځله زندم پول مخې له مال راغی ما ته وای یاره مولوی صاحب دا تهجد څو رکعات دی ما خو بیګا خدای پاک پاسولم یو 2 رکعات ته مونږ مې وکړ دا خدای ډېر خوان دی وکړ مې دې په خدای دې قبول کړي تو کولې چې سالور کولې شپږ کولې چې سبا مې قتل بیا راته ولاړ او اے تسبیح مرسته وي اسی به سه لاس کې ماته نه غنې کولې الکه ماته څه لاس په نه غنې کې بس اړه پټه کنه څه نه غنې کې تسبیح پټو کې یو ځل په خوا کې ډېر مودو شو په دې چهارشنبه میلې ته تلو مدان او خار روډ باندې په خوا د چهارشنبه د میله په نو خار روډ التم ساروی غشتو دا زموږ د محلې کسانه موږ را سره زه پکې کشرو مغټول مشران می خال التلاړو صبر شو نو ما سره تسبیح صادر میواله او تسبیح مې په دلاس کې اړولې یو سړی ما تر راځي وی جنگه هغه وګورئ سره ماړه وی جنگو یا خدای پاک څه جنگه وی جنگو نو زر مې هغه صادر دلری کا تسبیح معتاد مې دی خو کجو جنگو غریوال او تسبیح نو ما ته وی یاره مولوی صاحب دا تهجد سټی می بما خو به ابلش په خدای فضل کړو دوه مې کړی دي پاسې ده مې دا اخرش پکې کاوه اوس چې بل بیا ولاړ بیا راته ولاړ او تسبیح نه اړې نه غنه ټقارته وباسي یاره مولوی صاحب دا سوره کاتی بما خو ابلش په خدای فضل کړو دوه مې کړو دا بسوي ما یې دوه نه والا تو پورې چې څومره ټولې اوس چې بل بیا ولاړ اوس او خلق تم ګوري یاره جی تا تهجد مې خدای تاو ګوره چې بیا تهجد نه کوي دا خدای نیک بخته یا به د غاښو کېده یا به دستونه درغلي نو په تیر کې دی یو 2 رکعات څو کړل چې موږ لري غوږونه وخوړل خو چې په دې زوب سار پاسېدل دوه مې کړي دي چې په دې زوب پاسېدل 3 مې کړي څلور دا څه کوي د خدای نیک بخته مونږ هغه خوان کوي چې یو الله ته خبر شي او ته خبر او بل څوک ته خبر ډېر خلک دا بېدرېغه عمرې کوي بېدرېغه عمرې سبا وایي یاره جینو دا مې 15 وه دا 15 کال دی دا 6 کال دی خلقو تزباتی چې ما 2 عمرې کړې دي څه ضرورت دی خدای دې هر کال عمرو له بوزا دا خلقو ته ولې وایي چې دا مې 6 کال دی او دا مې 7 کال دی او دا مې 8 کال دی او دا مې 10 کال دی ضرورت سره دې خبر عبادت وکا صدا پاره وکا دا الیاک نعبدو یا الله مونږ د عبادت خاص تعالی کو بندلې نه قبول چاره نه چې الله په خوشاله بندگی دا الله او کې زمانو الله خوشاله بس ته مهرباني وکي د کشرانو ته دې بچو ته دا کشران په ما ډیر ګران دي دا زموږ ذخیره ده دا کشران لکه مهرباني وکي موبایل ته ډیر توجه وکړه لاس کې تسبیح والے ذکر پہ تسبیح والے درود شریف پہ وائے او پدی بندونو شمیر کوي رسول الله مبارک فرمای د دې ګوتو د بندونو نه بد قیامت پر خدای تپوس کوي دوی له بجبه ورکی چې تاسو په دې ذکر کړی دی کنه ذکر تاسو ته کولی شي کنه که یو سړی په دفتر کې مناسته او دې اوسګار دی او وخت نو دې د الله ذکر وکړي کنه تلاوت دی وکړي لا اله الا الله دی درود شریف دی وای کدی ډیوټه روان دی نو په لار دی درود شریف نشي ویل ذکر نشي کول چې دې د کور نه دکان ته روان دی او واپس دکان ته دی دې ذکر نشي کول دې چې دکان کې ناشته او گا کې کم وخت کې نه دې ذکر نشي کولی دې الله نشي یادول قسم دې خدای مونږ له مو اخیرا کړی دی مونږ له الله سو جبرا کړی دا او مونږ د دې نه ایس پیدا و نه غشته زمارو او دام پکې نشتا چې عبادت دا با صرف غریب بکئی یاره ډیر مصروف ہے ما نو بس عبادت وکړه ډیر زیات مصروف ہے خواجہ بختیار کاکی رحمت الله علیه چې کله وفات شو ډیر بزرگ ولی الله د زمانه د دنیا مریدان او خلق را له جنازه تیار شو او صفونه ادریدل امام نشتا
اوس څوک وایي چې څوک به کم خلیفه به خلیفګان کوي ډېر کم خلیفه به مخکې کېږي او جنازه به کوي دی کې یو سړی پاسه وی خدای مو بخا د خواجه صاحب رحمت الله علیه وصیت دی چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې په ټوله زندګۍ کې د هغه نه تکبیر اوله نه پاتې شوی د امام سره تکبیر اوله په ټول جون کې نه پاتې شوی نمبر 1 په جون کې ته تهجد نه پاتې شوی په جون او په جون کې د مازدیګر نه مخکې چې کوم څلور رکعات نفل نو هغه څلور رکعات نفل په جون کې دا غره نه پاتې شوی او په زندګۍ کې په غیر محرم چې کوم انسان د دخ یا زوینا او ضرور نه علاوه په غلط نظر پردی لکته نه او پردی خدای بس ټول خلق غلي تهجد خو ډېرونه پاتې کیږي ټول غلی شو مازیګر نه مخکې څلور ډېر خلک را منډي کې کاری وي او په جمع ودرېږي او په سړو الکانو په زنانو خو په نظر هم لګي او تکبیر اوله د ډېرو خلکو نه پاتې کېږي بعضونه کوی نه پاتې کېږي مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل راغی جمعات ته نو دا موږ د مولیان دی چې خلک یو بل ته ورته غاړو دي موږ هم چې یو پروګرام نه لاړ شو یو تر غاړو دي بل تر غاړو دي بل تر غاړو دي هلته جمع تیار یو دلته خلک تر غاړه وتلو په خیر علي شروع دي نو دا په خیر علي ستړي مشي دې کې اقامت شروع شو د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه تکبیر اوله فوت شو لاندې کوم خو پر رکوع کې اعلان وکړ رکعات اعلان وکړ چې مونږ یو کې جړل ډېرې جړل نو خلک راغلي حضرت چا خوکړې وې نه چا بیا ادبي وکړه وې نه وی ولې جاړې وی 30 کاله پس رانه تکبیر اوله فوت شو دې ته د الله رضا نو دا څلور کارونه بچا کوي څلور پیښې به تهجد به نه پرېږي مازیګر نمک کې څلور رکعات نفل به نه پرېږي غلط نظر به بچانی لګېدلې او تهجد به نه او تکبیر اوله باندې فوت شو نو ټول حیران شو چا کوم جرأت نو یو سړی را مخکې شو په مخ ساده شو او جنازه او چې ودرېد نو خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه ته وی وستا کار به شي خو موږ د رسوا کړو ولې اوس خلکو ته پته ولې سرور صفاتونه پدې کې دي کړه تا کار به شي خو موږ د رسوا کړو جنازه وکړه نو چې مخې واړو خلکو وتو قتل نو بادشاہ وقت او سلطان شمس الدین التمشو بادشاہ سلطان شمس الدین التمشو فجون کی مازدیګر نمک کې څلور ندی پرېږي غلط نظر نه دی لګېدلې تهجد یې نه دی پرېښود تکبیر اوله نه دی دا بنوي چې زما کارونه دي او ډېر مصروف یم او بادشاه یم او وزیر اعظم یم او وزیر یم او دا الله د هر څه نه مخکې دی خبر ته به ځو اخرت عبادت به کوو که خیر انشاءالله توجه به ورکوو نن نه پس عبادت لګوو نن به ورکوو کوشش وکړې مړه د مازدیګر 4 منټه 15 منټه لګي او چې دا 4 نفل ورسره کوې نو 10 منټه د ماسپښین یو 4 رکعاته څه سنت نه مخکې یو 4 نفل پکې وکړه دعا وکړه خیر ماسخوتن لږ په وخت لاړ شه یو 4 نفل د فرضو نه مخکې وکړه الله به خوشحاله شي او ماښام چې د سنت وکړل ورپسې یو 4 رکعاته وکړه او ګوره یو خبره کوم مونځ ښکلې وکړې ښکلې تبلیغ کې لاړ شئ نو مونځ به زده کړې مونځ ښکلې وکړې خشته مونځ وکړې په قلار مونځ کې په اطمینان چې دا ډز ډز مونځ کې نو 4 منټه به ولګي او چې په اطمینان کې نو 6 منټه به ولګي نو 2 منټه خدای له شي ورکړو تلاوت پکوي که خیر ان شاء الله ټول مرګري او د نن نه پس هر مرګري په جیب کې تسبیح ساته که خیر اکل کني چې د الله والا تسبیح به نن نه پس کړ چې څومره مرګري نن نه پس په هر یو مرګري په جیب کې یو 100 دانو والا تسبیح خامخا ساته تسبیح او پاغه تسبیح څه کوي الله په یاد کې لا اله الا الله درود شریف په وای سبحان الله په وای درېمه کلمه څلورمه کلمه کلمه شهادت درود شریف
او استغفار چې سم وخت دا صرف الله الله په کودا کافی دا صرف لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله دام کافی دا موسی علیہ السلام الله ته وی الله دا څه شی راته خو چې ته په قیامت پر ډیر خوشاله وی لا اله الا الله او الله دا ټول خلق وي ما ته دا څه شی خو چې بل څوک نه وي او زه وایم او تا ته په نږدې شم ته په خوشالهږي وی اے موسی کدا ټول دنیا زمکه اسمانونه تل په یو چابړي کې واچي او دا لا اله الا الله په بل کې واچي دا په وزندار لا اله الا الله د عبادت لایق نشته مگر الله دې الله خوشالي کوي سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی الحمدلله څومره کل صفاتونه دي ټول د الله دی والله لا ثابت دي لا حول ولا قوه الا بالله د دشمن او د شیطان نه خلاصېدل به د خدای د ذات نه کېږي په عبادت طاقت په ډوډۍ د دنیا په جون به د خدای د توفیق نه کېږي دا داسې څیزونه چې الله په خوشاليږي درنو لپاره کې بل جمعه به راته خلاص کوم څه خبرې پکې نور هم شته او صرف دونه ما تاسو ان شاء الله چې دا خبرې به ما منې کوي ان شاء الله عبادت وکړو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قسم دې قبر کې به بیا مونږ ارمان کو افسوس وکړو اسم وخت مونږ خدای الله بندګي ونکړه مونږ ته په لار کې تم ذکر کولی چې مونږ نه مونږ خو چې دکان ته تلو ډیوټي له تلو نو مونږ ذکر کولی چې مونږ ذکر ونه اس به سم خلو ستړی کړه د لیډر په خپل لیډر په صفاتونو د بل لیډر په بدو باندې فزلنا ارسل لاړل امون خدای رضا نکړه زمارون الله مخکې دی رسول الله مخکې دی قرآن مخکې دی دین مخکې دی شریعت مخکې دی د آخرت ورځ مخکې د هغې ته به نظر کې قبر ته به نظر کې بس الله خوشحالیږي په عبادت بدنیم دے نفل کوا تلاوت کوا ذکرنا کوا عبادت مالیم دے صدقه ور کوا او خلقو کندو رندو یتیمانانو سر امداد کوا داسم دا چی دوارم دی حجو کا نفری حجو کا عمر لالانشا دعاو کے رب العالمین مونگ لدى نیکو اعمالو او دا عبادات و توفیق یا اللہ کہ مونگ نسغلتے شوی فجبا اللہ سناہونا اللہ مونگتے معاف کے اللہ مونگتے معاف کے یا اللہ مونگو بخا یا اللہ مونگ معاف کا اللہ مونگ کو اسم ندی کڑی پروردگارا تا پا مونگ ار قسم احسان کردے دے مونگ سر دے ار قسم خیگڑا کردے دا مونگ دا غیر اس شکر ندے ادا کردے مونگ لدا غیر شکری توفیق را کے عبادت سر من پیدا کے عبادت سر شوق پیدا کے او چې کوم هم کړی دی د ډزو د عبادت هم کړی د منډو تړلو یا الله دې قبول کړي یا الله دې قبول کړي زمون بچی نیکان کې زمون زنانه نیکان کې الله ته زمون راضي شي خدای چې څومره بیماران د روغ صحتونو شفا والا ورکړي څومره قرضداران الله قرضونه اخلاص کړي او زمون په دې کې کې اته راځه دوه مړي شي یو په زمون د محمد عمر کاکا ان ګور وفات شوی و دا محمد عمر کا کین ګور وفات شوی و او یو په خټ کې د سید ولی مور وفات شوی و الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وبخي الله دې آخرت جوړه مرتبه ورکړي او الله دې وارثان الله صبر ورکړي او زما یو دوست دی حاجی شفیع الرحمن صاحب د انګو هغه والد صاحب مو په د روغ صحت دعا کړې و ما سره په عمره کې مرګره مدینه منوره کې 2 ورځې را سره کې ناست مدینه منوره کې یو ورځ او بیا را سره کې ناست او بس ټیک ټاکو او مدینه شریفه نه چې سنگلان ازمنه په دوبه کې پاتې کېږي الته هم رجو شو غریب پرې وته او پاکستان ته وروړو مړ شو مخیرو کې دفن ډیر نیک سره دعا وته کې چې خدای پاک یې وبخي الله د آخرت خوشاله نصیب کړي الله وارثانو له صبر ورکړي او دی وی چې دا آیات ګل پورونو په خالق په پات شوی دی او په امریکا کې دا احمد علی شاه خریون دی هغه وفات شوی دی او دارت پورونو اشفاق وفات شوی دی او د سرکی د شاګانو سیار وفات شوی دی ټول د خدای پاک وبخي ټول د خدای پاک وبخي الله دې ټول مغفرتونه نصیب کړي د ټول وارثانو دې الله پاک صبر ورکړي دې تاکال نوی راغلی ما بچی مې علم ته روان کړی دی الله دې عالمان کړي دی وایي بامبو خېلو
د مسافر بټیاري رور فرهاد علي په ابو سلور ورځې مخکې پېښور کې وفات دی. الله دې مغفرت نصیب کړي، وارثانو له الله صبر ورکړي. او بعضې مریضان د هغې دعاګانې غوښتې دي، خدای پاک دې روغ صحت ورکړي. یو ملګري نوکرۍ دپاره چام چې نوکرۍ له کاغذونه جمع کړي دي، الله دې ولې ښه نوکري ورکړي. ابو سعید باچا الله دې ولې روغ صحت او شفا ورکړي. بادر زمونږه بادر دی، دا غزوې دی بارمل کې، هغه ته سکاټ دی، هغه ورته نه میلاوېږي دا لیسنس چې خدای پاک والا هغه برابر. بار ملکونو کې چې څومره مسافر دی هغې ته دعا کوئ. د دې مسافرو ما ته پته چې الله ورته بار دنیا کې ژوند اسان کړي، الله یې د مشکلاتو نه وساتي. او دا بل دی فضلالرحمن، د هغه ښځه بیماره ده، الله دې شفا ورکړي او خپل بابا پېښور. او بس ټول چا مو دعاګانې غوښتې دي، الله ول دعاګانې قبولې. یا الله ته زمونږ نه راضي شي خدایه، چې چا ته څه پریشانۍ ټینشنونه دي هغه ول الله په خوشحالو بدل، او موږ د دنیا او د آخر د غمونو او د فتنو نه وساتې. بچو له موږ له دنیا او آخر خوشحالۍ راکړې، د حاسدینو د حسد نه الله وساتې، د شریانو د شر نه مو ساتې، د بغضیانو د بغضونو نه مو ساتې. بعضې خلکو داخلي کړي دي د حج دپاره، دعا وکړئ چې خدای پاکې په خیر او عافیت بوتلېږي. مړه دعا ځان ته مو کې د خدای په در کې خو څه کمې نشته. موږ تاسو دې خدای د بیت الله حج لګوي، الله یې زمونږ په تقدیر کې د بیت الله حج او عمرې ولېږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.